أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه المنافقون منافقان سڑی والمنافقات منافقات خزی منافق خزی بعضهم من بعض دا خپل مس کے برابر دی دا خپل مس کے برابر دی یعنی عادتونه یو شان وی د منافق سړی او د منافق خزی عادتونه د دواړو یو شان وی المنافقون منافقان سره منافق خزی بعضهم من بعض دا خپل مس کے برابر دی عادتونه یو شان دی یامرون بالمنکر څنګه عادتونه یو شان دي یامرون بالمنکر د ځان سره ملګری پیدا کوي د یامرون معنی enjoining others enjoining دیکھو یو خود joining others ته چا سره ملګری کیږي بل د enjoining others نور ځان سره را ملګری کول دي چې زه په دې خرڅ ورم تر سره په دې خرڅ ورشه صحیح نه الله تعالی منافق به همیشه دا کوي چې ځان له ملګری پیدا کوي یامرون بالمنکر دای مشورې ورکوي نور ته بالمنکر د ناروا خبرو وینهون عن المعروف امن کوي خلق د خو کارونه خلق منع کوي ته درس را روانه وي سره ته خدای والے فناټیکي څه ته فناټیکي ويقبضون ايديهم ادي قبضات لا تنقل د خيرنا خپلم خیر نه کوي ولی دا کار کوي نسوا الله دوی خدای هر کړی دی فنسيهم نو الله تعالی دوی امر کړی دي او هدایت ورنور کوي دوی خدای هر کړی دی نو الله تعالی دوی هر کړی دی الله اګنور کړی دي چې let them go to the hell fire الله دې موږ بچ ساتي ان المنافقین تاکثر منافقان الفاسقون دا فاسقان دی وعد الله وعد کړی دا الله تعالی المنافقین د منافقان سره د منافق خذو د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها چمه شبو سیدن کې دی کی هي حسبهم دغه اور د پاره مناسب دی دغه اور د پاره کافی دی معنا مناسب دی ولعنهم الله لعنت کړي دوی له الله تعالی ولهم عذاب مقیم دوی د پاره دایمي عذاب دی مقیم معنا establish مقیم معنا کالذین من قبلکم فشاند آکسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو او کافرانو کانوا اشد منکم قوتا اغی زیاد مضبوط رتا سنا د قوت په اعتبار باندې و اکثر اموالا ازیات د مال اعتبار باندې و اولادن د اولاد اعتبار باندې الله تعالی و استاسو نړوان دم تاریخ کافران لیدل دي قوت هم زیاتو مال هم زیاتو اولاد هم زیاتو څوک لغی فاستمتعوا بخلاقهم مغوی مزی واغست په خپل ایسا ژوند د دنیا فاستمتعتم بخلاقکم او تاسو مزه غست دي پخپل ایسا ژوند دنیا باندې کما استمتع الذين لکه چې مزه غست ویا کسانو چې مخکې تاسو نو بخلاقهم پخپل ایسا دنیا باندې وخذتم اتاسو ډوبشوي غرق شوي باطلو نارواو کې کلذي خاذو پشاند کافرانو روان چاتو نو اغویم غرشو پخپلو نارواو کې اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا دا کسان باطل شوی دی عملونه دوی دنیا کې او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون او دا کسان تاوانیان او خسارې والو نو چې دا هغه نتیجه دغه ده نو ستاسو نتیجه هم دغه ده چې دا وایي دغه نتیجه ده نو ستاسو نتیجه او کافرانو هم بعینه دغه ده وصلی الله تعالی دغه خبره خو لګه مبهم وکړه چې دا به څوک یادي زين کې راځي د کافرانو دا څوک یادي ان الله تعالی وی تاسو زور د خرز امن کوم نه پدې خو پويږي
علم یاتم آیا نظر آغلی دویتا نبع الذین کی صدا خلق چه مخدون قوم نوح چه قوم د نوح و عادیان و سمودیان و قوم د ابراہیم و اصحاب مدینہ عملگری د مدین خار قوم شعیب والموتفقات او سرچپشوی خارونا د قوم لوط. متفقات مانا سرچپشوی خارونا اللہ تعالیٰ دا سوچت کل سرچپے را خلاص کر. اتتهم رسولهم بالبینات راغلو دویتا رسولان دوی بالبینات پواضح احکام فما کان اللہ پسنو اللہ تعالی لیظلمهم چه زیادے کو دوی سرا ولیکن کانو لیکن وہ دوی پخپلا یظلمون زیادے کو ضعفل سرا والمؤمنون والمؤمنات مومنان سڑے امومن خدے بعضهم اولیاء و بعضیں دی دوستان او حلپران دیو بلدی. اس دیکھو گورا نن لنبنے ایت چی من کم شروع کم سبق کی بالکل لنبنے وش پیتا ای کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی المنافقون والمنافقات ورپسی سو ہوئے بعضوں من بعض التے صرف دا ہوئے چی منافقان سڑی ام منافق خزی بعضوں من بعض نمونگے ترجمہ اکڑا چی دی پا عادتونو برابر دی دی پا عادتونو خود مومنان دا پارے الفاظ بدل کر چه والمؤمنون مومنان سڑے امومن سدے بعضهم اولیاء بعض دیکھ درسنو چه بعضهم من بعض دی پا عادتونو برابر دی. اللہ تعالی پا عادتونو خوب خود برابری چه دی ایمان تقاضا دا سچے دا دی ایمان تقاضا دا بلکہ اللہ تعالی ہوئی چه دی صرف پا عادتونو یو شان ندی دا دی یو بل حلپران او دی یو بل پروٹیکٹران دی. نو دا فرق دے پا منافق کی اپا مسلمان کی چه منافقان لوی جماعت دی سوی لوی جماعتی نو منافقت کی خطول منافقانی خو یو بل سرم منافقانی یعنی اسلام مقابلہ کی خو منافقانی اخبرہ کیم دا یو بل سر اخلاص نہیں. نو اللہ تعالیٰ دمرا خط ٹیکنیکل الفاظ ہوئے چی المنافقون والمنافقات بعض من بعض منافقان اخبرہ کی قعدتون برابر دی خدایو نوی چی یو بل دوستان ہو دی اور دا مسلمانوں دا پاروے چی بعضم اولیاء و بعضن مسلمانان دا یو بل دوستان دی دا یو بل ہیلپران دی دا یو بل پروٹیکٹران دی. خبر دیں کرالا دا قرآن کریم اعجاز دے بس یو لفظ میں کی خود بالکل ٹول کانسیپٹ بدل کر یو لفظ میں کی خود نو کانسیپٹ بدل کر کانسیپٹ سے بدل کر پورا دیم تاتے و نقشہ رکھلا اور دا دیم نقشہ رکھلا کہ منافق تدا کرائٹیرین کی دا دئی بعادتنا اطوار و عادات یو شانی یو بل سربم منافقان یو بل تویم سر کے گنڈانی بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى پیغمبر استاخو پیدا خیال لازی کہ دی یو موٹے دی صاحب منافقانو یا کافرانو باندې خیال لازی چیگن دوی یو موٹے دی واللہ تعالیٰ فرمائی قلوبهم شتى زنون دا اغی یو بلتا نفرتون لگتی صرف ستا مقابلہ کی یو دی پخپل یو ندی ستا پا مقابلہ کی یو دی زکتے مسترک دشمنے خو پخپل یو بل سر یو ندی پخپل و قطر نظم لڑکی گی دوی پا یو بل راکی دی. خبر او دار منافق واقعی دا غشانی منافق چا سر مخلص دی منافق سے کرے چرے چا سر اخلاص نہیں صحیح شو دے خود غرض دی جیسے شے دے خود غرض دی دے انڈیویجول لائف دی رہی جیسے کہ انڈیویجول لائف دی رہی دے بس انفرادی جوان دی رہی صحیح ادھے انفرادی جوان دا پا او زان وقت غیر محفوظ کاری دیرا منافقت ہو لے کے ذکر دے زان غیر محفوظ کاری نشیر شاہ سر یو قسم خبر ہے کہ نثار احمد سر بیابل قسم خبر ہے حالانکہ غطا پتہ رہا کہ دا شیرشاہ پا یو کنارہ ولار دے ونی سارامت بالکل پا اپوزٹ کنارہ ولار دے صحیح خواہ تعلق دوسرا خرابائی اور نہیں دوسرا خرابائی دوسرا در مزاج خبر کئی دوسرا در مزاج خبر کئی یو سائد تکی گی لینا ذکر دان اور تغیر محفوظ کاری. اللہ تعالیٰ فرمائل کہ دا منافق دن می ریگا او مدی منافق بانے اعتماد کوا یعنی دیکھ دا اغمل کرنے دے اور دا اغمل کرنے دے فرید خان عمل کرنے دے نو باید چې فرید خان په غلط فهمۍ شکار نشي چې هغه طرف منافقت کوي خو ما سره نه کوي لکه چې منافق دی هر چا سره منافقت کوي او دا ډېر ذلیل مخلوق دی منافقان منافق سره شي دا د خدای مخلوق کی ذلیل ترین مخلوق دی صحیح زره دې قائل یم چې خو یا مسلمان یا مسلمان یا بیا کافر یا بس په دې میس کې میا په دې میس کې میا یہ دو رنگ چھوڑ دو یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اللہ موئی چې دو رنگی پریدا بس یو رنگ ځان باندې واچوا یا ځان موم کا یا سنگ کا صحیح شو دا موم او سنگ کې دل واخوا دی خوا
صحیح تاسو د ما لطیفه ویله د شب پرک لطیفه دی یاد شیرشاه ته او فرید خان ته نه دی یاده د شب پرک دی موږ ته خاپرک وایو اردو کې ورته چمکادل وایي انګریزي کې ورته بیټ وایي انګریزي کې ورته بیټ وایي دا چمکادل چې دی نو دې د ورځې نه الوزي د شپې الوزي د سترګې هم نشته د سوینې نه د سترګې د شبکور دی بلکې د شبکور هم دی د روزکور دی د ورځې کور دی صحیح نو د ورځې کور دی او د شپې چې دلته الوزي نو چې سترګې نشته دی خو دیوال نه ویني نو دیوال نه ویني دیوال سره لګي ولې نه لګي چې دیوال سره نه ویږي راوپس شي ځکه د خلینو یو आवाज وباسي هغه سنسر کوي هغه د سنسر دی دا هغه سنسر وته وایي مخکې ته څه شي دی دیوال راځي نو بل دغه आवाज د وجه راوپس کیږي د حیوانات سره مستقل علم دی صحیح نو د باندې لطیفه علامه دمیری لیکلی دا ډېر عجیبه لطیفه لیکلی دا وایي د حیوانات او د پرندو شریک اجلاسو شریک اجلاسو د سنت شمال او جنوب والا صحیح د شریک اجلاسو چې نو ځان له مشترک رئیس خو ځان له مشترک رئیس خو اوس مشترک رئیس په پسوخه خو په میجارټي کې په کوالټي نو دوی وینه په کوالټیز په میجارټي نه پسره خو په کوالټیز نو بس کوالټیز حیوانات ته خپل کوالټیز ذکر کی صحیح او یو داسې نوع د پن پوینټ کی چې کوالټیز دي دی ټاپ موست کوالټیز صحیح نو حیوانات ہوئے ویچ پمون کے ازمرے دے سچے مرجان مرجان مر سے کرا نو یمن کے ازمرے دے او ازمرے دا سے پاورفل زناور دے د زنگل بادشاہ دے او دای قوت تے او دای ہیبت تے او دای دبدبه دا او دای شجاعت تے دو در کوالٹی دی والا ذکر کړه صحیح نو چې دای کوالٹی ذکر کول نه ته شپرک دوسرا خپل کمپیوټر هغه باندې کیلکولیشن کو چې لیول کوم خبره ده صحیح شو نه لیول چې برابر ته نو دوی زما په خیال دا بادشاہي جوړې دې زناور ته ملایي نو دې راغی غي تر وکې ناست وېزوم زناور طبقه څخه مې مقصد دا چې ما د کوم سره سرحدات وزارت ملاوي شي صحیح شو کنه یا د بحالیت وزارت سره ملاوي شي نو وېزو ګوره زوم د زناور د قبيلې ځکه وې تاسو هم بچی ته زوم بچی شو دې غای نه شي دې بچی راوړي دې کله زناور پښه بچی راوړي نو تاسو هم بچی راوړي او زوم بچی راوړم صحیح نو بیا پرندو وخت راغی صحیح نو پرندو شروع کړه په مونږ کې شاهین دی ایګه شاهین دی چې دا هغه الټیټیوډ دومره هاي دی او هغه داسې دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی دا هغه شجاعت او بہادری او فلان او فلان او فلان دا یو ذکر کړل نو شپرک خپل کیلکولیشن دا په لیول دی برکی صحیح نه غیر را منډه کړه وې تاسو د قبیلې څخه تاسو هم وزاري لري زوم وزاري لرم تاسو هم الوزي زوم الوزم اوس دا منافقت کو او چلته بلېول چې دا غیله منډه کوله چلته بلېول او چې دله به را منډه کوله ځان به سره په ورشریکو نو د دوی فیصله کو نشو چې مشترک بادشاہ ځان له منتخب کی خو البته دواړو ته پوته د شپرک منافقت معلوم شو دغه پکې به ورکه شو چې دا خو د علامه دمیری لیکلي دي وایي چې زناور مخالف دي امرغان مخالف دي د دروازه ځکه نه راوځي کراوځي نه پښو خوري کراوځي پښو خوري صحیح شو او کراوځي نو مرغه په حمله کوي مرغه خوري سړي دې دواړه وایي دا منافقان نه علامه دمیری وایي منافقت ګوره د زناور د برغان هم نه دا خجوک به کنه ډیر پوهان جو شوکته والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سره مؤمن خزه بعضهم اولیاء بعض د ټول د یو بل هلپران دي پروټیکټران دي مونږه فارسی کو یکجان دو قالب دي تاسو شری یکجان دو قالب دي یعنی دا بالکل داسې دي تمام دنیا مسلمانان باید چې داږي اسلام اور ایمان تقاضام دادا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا مسلمان دا مسلمان دا پارا پشان دا برکس دے دا یو بلڈنگ برکس صحیح خشت دی نو دا یو بلڈنگ شخ خشت دی اوس دا یو بلڈنگ خشت دی یو خشت او کدر واغستا نو کدا چې ډب ورکو ها نو کومه ته صحیح او دا خطه چې خطه سره ولګی دا ا بلډینګ ته نه جوړ شو د خشت دیوال پلکونه بوله راخلاصې بلډوزر بوله راولې الو ماتيږي دا قوت سوچند زیات ول شو ځکه چې یو بل سره یو ځای شو قوت زیات شو یو بل سره یو ځای شو وګوره به جان شي
خو چې یو بل سره اتفاق وکړو نو قوت څومره زیات شو ما په خیال د حافظ شعر دی کله چې الله سادی دی چې ز اتفاق مگس شهد میں شود پیدا سوئی کہ ز اتفاق مگس شهد میں شود پیدا خدا چې لذت شیری در اتفاق نهاد هغه وي تو ګوره د هنی مچای کې د شاتو مچای د شاتو مچای چې یو سره متفق شي نو څومره خوږ شعر پیدا کې د اتفاق برکت ته ځکه یو مچای وای چې نه چا سره نه ودا کې د ځان خپل جوړ دا به سوره جوړ کی دا ځان نشي سروای کولای د دې سروایول ممکن نه سره شات ولا پرېچ نشي جوړول سروایول ممکن نه دی ځکه دا یو مين یو سوشل سیستم دی دا سوشل سیستم په بنیاد باندې د هنی په مار دی وجود کې راځي او ما به تاسو ته لیکچر ورکړو کنه په هنی بي باندې چې د هنی بي سیستم ډیر سوشل سیستم دی صحیح دی باقاعده د دې کوین د دې باقاعده الیکشن کوي یعنی منتخب کیږي دا نمبر اول نمبر 2 بیا د کې مستقل سیستم د ګارد سیستم کوین بالکل ان دی سنټر اف دی هایټ د دې هایټ په سنټر کې وي او هغه باندې باقاعده ګارد ولاړي هغه باقاعده ګارد ولاړي بیا په دوی کې ګارد سیستم دی په چاپیرا دروازو باندې د هایټ چاپیرا دروازې چې کومه غاړه ورته مچای را نوځي صحیح نو پاغي باندې باقاعده ریسرچ سیستم دی دا یو ورته سکین کوي هر یو مچای سکین کوي چې کوم مچای راځي نو سکین کی نو چې سکین کی هغه ته په نامناسب شي ناشته یا خپل سره نامناسب شي لګیدلی یا وزر سره نامناسب شي لګیدلی چې هغه د شي کې پولوشن یا بکټیریا پیدا کوي په هني کې څه پیدا کوي بکټیریا پیدا کوي نو بس نه صرف دا چې دنه ورګیات نور کوي بلکې محکمه کوي څه کوي ورته بیا باقاعده جوډیشل سیستم نه پکې قاضي ته پیش کوي صحیح او چې دا شی په پروشي نو قاضي بیا آرډر کوي دوه قسم سزاګانی پکې څو قسم دوه درې ځون لاندې پکې نشته چې نه له څه کار د لپاره ته مونږ بهر کړی فاټه نه بس دوه قسم سزاګانی ولا څه پېټی کټ کې ایا وای سر ته کټ کوي گردن ته وځي کې ایکسیکیوشن وکړي صحیح یعنی دا شرعي سزاګانی کوم سزاګانی او یا قصاص یا لاس به کټ کولی شرعي سزاګانی ورته نه چرلي نه یعنی پته ولګي دا څه دي 10 سزاګانی چې دا نیچرل دی ګوره په انسکټس کې هم دي صحیح مګر د سرکټ کولو چې جرم ډېر وسیع دی صحیح نو بس هغه دوه مچای یو ول د املاونی شي او بل سر ونیسي او ټکته وباسي به وته او کدا چې نه چې سزا له ونه کم ترې نو بس لاس په ولکټ کی نو لاندې پرځي بیا نو بس سورې پس مړ شي بیا انجام دا غیم دغی یو سورې پس مړ شي نو دوی یو ډېر عجیب سیستم دی صحیح او بیا الله تعالی دا سنسر سیستم پکې لګولې یا سبحان بلکې سنسر سیستم څخه نیویګیټر سیستم دی پکې تا په گاډي کې کنه نه ټرن ټو یور رائټ after half a mile take the exit دغه دا نیویګیټر سیستم پکې خپل لګیدل دی ته د غبین یو مچای دلته ګریډا هل نه بوزه اول ته ډاون ټاون کې پیدا صحیح رنگ ولا ورکه چې ور سره کنه مار کې کا صحیح اګوره او په خپل نیویګیټر سیستم باندې خپل هاي کړی ځان راځي دی ویل د اشکاریان چرته ډیر لري یو مچای وګوري چې ته وبو خداناسته نو دی راونی نو چرایي رنگدار تار راځي څورته شي رنگدار تار راځي ورپسې ور روان شي څه کا تار خوکاری نو ورپسې ور روان شي نه د پته چې دا د نیویګیټر سیستم دوره تیز دی چې دا به هاي ترسي بس دې راي هاي ترسي دغه دی ته ګورس شېشا ځکه مولا دې ما بل دې کارونه کوه شېشا کله مولا نه ستاره ګاړو کاروبار غاڼه چلےدا نه سکار به خراو ما به د جیو میټرو په مرسيډیز په قیمت خرڅو ذکر هغه به دوره صفاتونه بیانول دومره لوی لیکچر وکړو چې سړي به وي چې کدا عثمانه پاتې کی نو حقیقي دا ټول خساره ده خصوصا بدل ګرانو تیل هنده د سیستم کمپیټیشن کوي نظام حدیث کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ حکومت یا مسلم المسلم کالبنیان لکه بلډینګ دی یشد بعضو بعضا مضبوطی دی یو بل سکے نو مسلمان باید چې یو بلډینګ د بریکس پشان او د شخص پشان یو بل مضبوطی مونږ لګي یو بل لخپی وو مونږ لګي ټول دنیا یو بل لخپی وو یو خطه او بل خطه را لګیدل دا یو خشته
په بل خرڅ را لګیدل الله تعالی زموږ په حالت باندې رحم وکړي نو پته ولګیدا چې یا معقیده نشته یا معامل نشته یا معقیده نشته یا معامل نشته نفرت دی وجه دا مخالفت دی وجه چې یا معقیده ونه ده یا معامل ټیک نه ده بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمانان فی تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد واحد دی په خپل تړون کې یو بل سره په نرمۍ کې یو بل سره محبت کې یو بل سره کوآپریشن کې دا داسې دي لکه د بدن د اعضاء تړون یو بل سره پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا اشتكى بعضه اشتكى كله تو ګوره د بدن یو عضو ته چې درد ورسي او هغه سپټیک شي ټول بدن ورسره درديږي د سړي ګوته زخمی شي او سپټیک شي صحیح نو ټول بدن ته به نیولې کې نه صحیح ټول بدن ته به نیولې او بلکې ډاکټر ورته وایي دا ګوته بعد وکړ ډېر کرانک شي نو ورته دا ګوته وکټو ځکه دا کټ نه کی نه دا ټول بدن ته سرایت کوي صحیح اوس پته ولګی دا چې دا د مسلمانانو تړون دا به یو بل سره داسي چې دا وړه ګوته دا هم ودرديږي باید ټول بدن ور سره درديږي پیغمبر اسلام فرمایي تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى دا یو ګوته زخمی شوی دا د شپې ټول بدن هم ور سره ویشته سره ور سره ویشته ور سره او ور سره پته وو دا حالانکه دې بدن نه تاسو کو چې لکه په نیم انچ ځای دی سره دی نیم انچ ځای دی او ته پورا شپږ فوټه نو دغه نیم انچ ځای باید چې دی ویشوي او باید چې د تکلیف وي نو په دا تا باندې څه شوي دي چې ته ویشم نه سترګې دې هم نه پټېږي غوږ دې هم نه بندېږي ژبه دې هم نه ګونګېږي ځکه چې ورته چې خدا ټول سونه سنسلس شي صحیح نو دې ټول سنس ولې ختم شي نه ختمېږي چې ودشي او آرام وکړي نو دې وایي ځکه الرټ یو چې زمونږ د بدن یو حصہ په تکلیف ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مسلمان شان باید دغه څه پکار دی په تمام دنیا کې په مسلمانانو باندې اور بلیږي زموږ ځکه تکلیف تاسو احساس یې نشته دا د حدیث څنګه وایي بني آدم اعضاء یکتیگا نو غیر لا وتغير فقط في یو قدر لاس ټول بدن او دغه حدیث دا معنا ده خو دا وایي سادي بابا پښتو نه ویل فرید خان وایي سادي بابا پښتو نه ویل هغه فارسی ده والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي مؤمن سړي بعضو اولیاء او بعض دا ټول پروټیکټران او دوستان دی او بل دي یامرون بالمعروف دی امر کوي او بل ته د خو کارونو وینهون عن المنکر امن کوي او بل د بدو کارونو نو اوس دې وګوره مسلمان بزان له هم خو کار خوخي بل له هم خو کار خوخي کله مسلمان ځان له کار خوښ نه ناروا کوي پته ولګي چې ایمان ګډوډ دی که ځان له کار خوښ دی خدای نه د پوهه شهزاده د کار شروع کی نو بیا ایمان ګډوډ دی خبره ده کړه اوس مثلا دا قران زکول دا کار دی بد کار دی د ټول نه اعلی کار دی صحیح اوس دا شکر تاسو ځان له خوښ دی کته وای چې یاره خدای دې نه کی چې نور څوک موږ سره په دې درس کې شریک شي نو بیا پته لګي چې د ایمان څه نقصان دی تاسو ایمان څه ګډوډ دی د دې وجه دا شکر دی بل چا د خور خوښ نه دی صحیح او کله چې ځان له خوښ نه دا ایمان هم ګډوډ دی دی وجه الله تعالی وې چې دوی دوستان دی یو بل څنګه دي د شو کارونو به بل ته مشوره ورکړي د نارواونو به بل منع کوي ويقيمون الصلاة أقائمي بمنزنا ويؤتون الزكاة وركيب زكاة ويطيعون الله اطاعت بكيد الله تعالى ورسول الله اولئك تاكسان سيرحمهم الله يقينا زيبان رحم بكي الله تعالى ان الله تاكي سر الله تعالى غزيز د قوت مالک دے حکیم د حکمت مالک دے وعد الله المؤمنين والمؤمنات نو پته ولګیدا چې مؤمنان د یو بل پروټیکټران دي نو پنځه صفاتونه الله تعالی ذکر کړل نمبر اول چې د ښه کار به بل ته حکم کوي نمبر دویم د نارواونه بل منع کوي نمبر دریم د مز پابندي به کوي نمبر څلورم زکات په پابندي سره ور کوي نمبر پنځم د ژوند په هر میدان کې به د الله او د پیغمبر اطاعت کوي وعد الله المؤمنين
وعده کړی دا الله تعالی دغه مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او دغه رنګ مؤمنات خود سره چې دا صفاتونه دي دوسو جنات دباغونو تجری من تحت الانهار چروان بی داغیلان دی نیرونا ہمیشہ بیدوی پاغی باغونو کی ومساکنا ابلڈنگونا داستوگ نزایونا طیبتن دیر پاکیزا ومساکنا طیبتن اللہ تعالیٰ نو فرمائے کہ ومساکنا جمیلتن چی بلڈنگونو بی شائستہ بلڈنگونو کی طیبوبت نشتا ہمیشہ خلق خصوصاً دازموں کا پخطہ کی خلق حرام خوریو کی کرپشنو کی فراڈونو کی دلتا با ہم کئی خماتا پتہ نشتا او چیٹنگو کی او یو خط بنگلہ جوڑا کی چرتا پا قندہار کے پا کابل کے پا اسلام آباد کے پا پشاور کے ادا پاسا کوئی کی ہاذا من فضل ربی داوئی زمان دا خدای فضل موگو دا خدای قہر دے خدای اختابی خوباسی دا خود جہنم اور دے حرام خوری دے کردے دا غلی دے کردے دی کرپشن دے کردے پل حیثیت دے ناجائز استعمال کردے دروغ دے ویلی دی صحیح دا در خدای فضل دے دی خدای ایمان دا زوال خطر ہے دا چی حرام تر خدای فضل وائے دا خیلی صاحب دا پاکستان کی دا خبر پر سوال دا پرچنشتا کی خلق یوائی دوارتو گناہ نلے دوارتو گناہ نلے ومساکن طیبتن اکورنا طیبتن پاکیز کورنا نو پاکیز کور آگا دے نمبر اول دا اولی کس نثار احمدہ چلے آباد بھی پا حلال سے نمبر دویم چې دې مالک د صالح اعمال او عمل کوونکی د صالح اعمال او عمل کوونکی نمبر دریم چې دغه کور استوګن یو بل سره دلی او قلبي محبت لري د زړه د اخلاص یو بل سره محبت لري دلی قلبي نو بیا لازمی خبر چې آبادم په حلالو دی خوریم حلال اعمالم صالح کوي یو بل سره دلی محبتم لري نو دې کې طیبوبت څه دی چې جنگ الته نشتا نفرت الته نشتا دشمنای په دغه کور کې نشتا نو ته مساکن طیبه ومساکن طیبتا امساکن طیبا و پاکزا فی جنات عدن فباغن دے قامت ہمیشہ ورضوان اللہ تعالیٰ فرمائی چی داخل اپریدا چی اعلا اعلا بلڈنگونا و اعلا اعلا یعنی طیب عمارتونا بورتا پا جنت کی ورکوم بلکہ اللہ فرمائی داغین علاوہ ورضوان من اللہ اکبر خدای بردوین خوشحالی سجل بھائی ورضوان من اللہ ارضا منگی دا اللہ جانبنا اکبرو اغدیر لو ارد دے طول نعمتنونا ذالک هو الفوز العظیم دا دیر لو کامیابی دایا ایوہ النبی او پیغمبرا جاہد الکفارا جہادو کا کافران سرا فاصلحا والمنافقین منافقان سرا پجبا منافقان سرا پجبا وغلط علیم سختی کو دوی سرا ومأواهم جہنم ادو دوی زائے جہنم دے و بیس المسیر و دیرنا کار زائے دے نو سختی کوا چا سرا منافقان سرا پا الفاظو کی سختی کوا منافق سرا کدی نرمی اکڑا اگوی دسرے را بائن کوئی گی اگر سرا کدی نرمی اکڑا اگوی دسرے ما پوئی ندے دے والشم سجل کورشم دیو والشم دل دو کور کولشم دیو چې پیغمبر الله تعالی وی چې منافق سره خبره کینو سخت الفاظ کې ور سره چې په دې پوښي چې ما په خیال کار دلته کې له سره ما پوښي دی صحیح چې سره په ما زما په منافقت باندې پوښي دی یحلفون بالله قسمون کوي دا منافقان او کافران په الله باندې ما قالو چې دای هیڅ غلط خبر نه کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته منافقان پیش شو چې د یو کانسپیریسی کړی دا ستاد اسیسینیشن دسي ستاد قتلولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوغستل نو چې راوغستل به تاسو څنګه خبرې کولې نو دوی خدای مقسم ده کوم څه خبره غلطه کړي الله تعالی نور دا څه غلطه خبره ده کفر کلمې چې وای دا ټول غلطه خبرې نه دي یحلفون بالله قسمون کوي په الله باندې
ما قالو چې دوی بالکل څه خبر نه کړي ولقد قالوا کلمۃ الکفر اتاکی سره دوی ویلې د کفر کلمه د دین مخکې او کفروا بعد اسلام کافران شوی دي پس د اظهار اسلام نو اظهار د اسلام کړي کلمې ویلې دا چې کله د جنگ دور راغی نو د کفر کلمې ویلې چې غر هؤلاء دینهم دا مسلمانان په خپل دین باندې ډیر مغرور دي اوس لګیا دي کسری چیلنج کړ الله تعالی وی د دین لوی د کفر کلمه بل سره وهموا بما لم ينالوا ادای قص کړو د هغه شی لم ينالوا چې اون رسید لغیتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اساسینیشن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل منصوبه مخفی او پوشیده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوو غرونو په یو تنګي کې موږ تنګي وایي چې دا غرونه د سره یو بل سره رانږدې شي نو تنګي ورته څنګه غونې لاري چې هغه کې دې کله تیریږي نو سکسانه ته وي تاسو بره په دې غره باندې کې نه یو غټ پیراو غوندوي څه په وکي یو ډبره پیراو غوندوي وهم بما لم ينالوا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع شو چې دې وادي دې ویلي نوزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وشو جبرئیل امین راغی چې دی ویلی نوزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمار او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنهما هغه یې دواړه ځان سره واغستل او وی چې دې دنا وضو نو چې اوتل ایت تاسو کوي جوړلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دی ویلی چې سکسانو کانسپیریسی کړی د اساسینیشن نارته حذیفه رضی الله تعالی دا سوتي سید حذیفه وړلې جرنیل سره ډېر بہادر جرنیل بس نا خپل اسواغ ته ورغه ورپسې اچ ورغه دې کسانو دې راوي تخت یو حذیفه راغی رضی الله تعالی عنه چې شناخت مونږ چې سمون شي شناخت مونږ شي عمر ویلي وما نقموا الا اغناهم الله اد انتقام ناست مگر د دې خبره او صلی الله تعالی وی باید چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکر گزار وي ځکه چې په هر غنیمت کې به د خبيثانو ته حصہ ملاوي ده منافقان ته به ملاوي ده ځکه په ظاهر مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډیر شی ورکو نو باید چې شکر گزار شي وي الله تعالی وی د دې پیغمبر نه دا انتقام غوښته چې د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي وما نقموا ادای بدلنا تمگر دې اغناهم الله چې مالدار کړو دوی له الله تعالی او رسول د الله تعالی من فضل په مهربانه د الله فیتوبوا او صلی الله تعالی وایي چې دا دور لوی جرم کړل پیغمبر سره احسانات کول د غنیمت مالونه ورکو باید چې دې شکر گزار وي د شکر گزارای په ځای د صرف ناشکری نه وکړه بلکې د اساسینیشن کانسپیریسی وکړه د قتل سازش وکړه خو الله تعالی وایي بیا هم دروازه د توبې قسم کلاو دي ما به دروازه نه ده بند کړې فایتوبو کدوی توبو کرا یکو خیر اللہ دا ببیتر وی دوی دا پارا و ایتولو اکدی مخوارو دا توبینا یغذبهم اللہ غذاب ورک دوی اللہ تعالی غذابا علیما دردناک عذاب دنیا و آخرت کے ومالهم نبی دوی دا پارا فی الارض ازما کے من ولی ولا نصیر سو پروٹیکٹر ولا نصیر او نمددگار ومنهم ابازیر دوینا من آغا کس دے غاہد اللہ چو وعدے کرے دا اللہ تعالیٰ سرا لئن آتانا من فضلے کچر اللہ تعالیٰ منتراک من فضلے دا مال قلنا پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو دا نام دا ثعلبہ سنو ملے ثعلبہ منافق دے ثعلبہ منافق دے پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو نو بس جس خبر با پیغمبر علیہ السلام ہوا یعنی سراس خبر با صحابہ تو کړه نو ته بدر پاسه ده ته بس ضرب ولار شه چې دا خبر اوس رسول صحیح پیغمبر علیہ السلام ورته لکه ته موږ سره ناس ته ناس او پاسه ته باندې څه چل شي صحیح یا خو کینه ما چې کینه نه بیا انټل دی ویری اینڈ اف دی مجلس چې په نتیجه پوهیږي چې نتیجه څه ده د خبره لکه مې ته سړی پاسه نیمه خبر وایي لا نیمه نه اوري نه نه خو له فتنه جوړیږي څنګه جوړیږي صحیح نو د ویره جی زه ډیر غریب سړی زما یکا یک ضرورت پیښ شي هغه لپاره پاسم صحیح وکړه تاسو چې خدای نه وغوښتل او مال خدای ډیر مال راکړ زبتا سره اون وخت لګوم او دا ډیر پیسې به الله په لار کې لګوم پیغمبر علیه السلام ورته بس ډوډۍ ته ملایي دی او بس دا ډیر سړی دی نه ساتي مغواړه وینه جی نو بس پیغمبر علیه السلام به ته خامخا ځان له فتنه ولې غواړي
صحیح ځکه ته سره مال غواړې تا ته ملاو شي نو دې دومره ډیر مالدار شو چې به د مدینه شهر پرې خوده پیغمبر اسلام سره ناس ته خو پرې دا چې شهر پرې خوده شهر نه بهر وته ځان له بلډینګ جوړ کو کنټری سایډ کې کومه کنټری سایډ کې صحیح او کله چې زکات حکم راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کسانو لګل چې د خپل مال زکات د بیت المال کې داخل شي نو دې انکار وکړ څه وکړ انکار وکړ وېزه محمد نه منو ټیکس ولې منم صلی الله علیه وسلم الله تعالی دا واقعي ذکر کړي چې ومنهم بعضیر دوینا قد عهد الله چې وعده کړو الله تعالی سره لئن اعطانا من فضل کہ اللہ را کی منتر میرا بانا اقبلین مال لنصدقن نمونگ بیقینا تصدق و خیرات کو ولنکونن من الصالحین اشوب منگ دنیکان خلقنا فلما آتاؤں چکل ورکدتا اللہ تعالی من فضلی د میرا بانا اقبلین مال بخلو بین دی بخلو کاغی مال بانے وتولو امخوارو دا اللہ دا حکمنا وهم مورزون ادیو مختاؤن کی فعاقبهم نفاق پس اللہ تعالیٰ اولگو دوی پسے نفاق فی قلوبیں پزند دوی کی لا یوم یلقونا در آغا ورزے چے دوی اللہ تعالیٰ سر ملاوے در مرگ تر رد منافق پادشا بما اخلف اللہ سبب داو چے دا مخالفت کرو اللہ تعالیٰ سر ما دا آغا چے وغدو چوادے کرو اللہ سر و بما کانو یکذبون اد دے سببا چے دیو چے تسلسل سرے دروغ ویل علم یعلمو آیا دین پوئے گی ان اللہ یعلمو چے اللہ تعالیٰ پوئے گی سر رہم پر آرد دوئبانے ونجواہم اپ خفیہ میٹنگ دوئبانے وان اللہ علام الغیوب او دا چے اللہ تعالیٰ علم لرون کے دے پوشید خبرو الذین اس ما تاسو واقع ذکر کوي چې او صحابي هغه لاړو يهودي نه ډیماند وکړو او ورته وی چې تاسو سره مزدوري شته نو د شپې ولا اریګیشن وکړو او سار وته یو دینار ملاو شو او هغه دینار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراوړو صدقه کو د غزوه تبوک ته پاره دفاعي چنده ورکړه چې ورکړه دفاعي او جنگي چنده ورکړه نو منافقانو هغه ورپوري مسخره وکړي ویزي د سپر پاور مقابله له چنده ورکړه یو دینار ما الله تعالی دا غي ذکر کوي چې الذين كسان يلمزون چې غیتانه ورکي تاسو تانه وای ورته تانه وای کنه وای چې غیتانه ورکي المتوعين من المؤمنين اغه خیرات ورکون کو تا د مؤمنانو د ګروپنا په صدقات غیتانه ورکي د صدقات باب کې والذین لا یجدون الا جودهم اتانه ورکي کسان لا چې غینمومی الا جودهم مگر صرف مزدور خپلا مگر صرف تاسو مزدوری وای ورته لیبر چې داغه لیبر داغه ټول پیسې هی دغه یو دینار فیس ها دا انار کپسخان یا چې غول یا څه دا خان په کتانه ده پسخان څه شي پسخان چې میک فن دغه لکه ویل لكل همزه في النومزه هغه چې څو پر شاخه دغه شعر کنه ایت اردو کې تانه وای مستانه بل شي او صحیح تانه چې شی دې سم نه کړی یو شی سم نه څه کولای تانه دې ګورم د نامه دا شی نه تانه خو مونږ دې ته وایو چې نه د تانه ځنی دې ته په انګریزي کې ورته وای آیرنی او یا دا مست څنګه ورته وای ها لکه اوس څنګه وخانځي وادا وګوره نه یعنی څنګه چې ورته وای دا دې سپر پاور مقابله له روپای یو ورکړه بس د خپل لفظ ورته بس د خپل لفظ سره واخله سخر اللہ منهم اللہ تعالیٰ بمسخریو کی دوی پوری ولہم غضاب علیم دوی پار عذاب دردناک دے استغفر لهم اس دی وہ منافقان چکل دمر واضح احکام دو دی باب کرالل نو دوی کوئی ریدل چی دا بخنی تصور ختم شو دا بخنی تصور ختم شو نو دیو پیغمبر علیہ السلام تا یہ رجی مونگ دا پار بخنو غواد اللہ تعالیٰ بخنو خو بغوارو کتا منافقت پر خودو چې څو په منافقت روانه دا خو یو بخنه ده که زر زله دلون بخنه غواړي زه نه بخم
استغفر لهم بخنه غواړي دوی د پاره او لا تستغفر لهم یا نه غواړي دوی د پاره ان تستغفر لهم کچریت بخنه غواړي دوی له 70 مره او یا کرتی فلن يغفر الله لهم الله تعالی هرگز بخنه نه کوي دوی ته ذالک دار دی وجه بانهم کفروا بالله چې دې کفر کړو په الله او پر رسول الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نور کوي فاسق قوم تا فرح المخلفون بمقعدهم فرح المخلفون خوشحال شوی دی هغه کسان چې رستو پاتې کړو شو د غزوینا بمقعدهم پناه دوی خلاف رسول الله رسول پیغمبر د الله نه اوس دا غزوه تبوک کې کم خلک چې لاړل نه دی ډیر خوشاله شکر دې سړي خدای له مصیبت نه بچ کړو خدای دې مصیبت نه بچ کړو وکرهو ادوی بدمن لیو نیخو خور ان یجاہدو چی جہادو کی پمالنو پزاننو پر پلا دا اللہ کے وقالو ادوی بیلیو لا تنفرو موزی فی الحر پدی سخت گرمائے کی یو بلتے ہوئے ٹیلیفون یو بلتا ہوکو سنگستا سے ارادشتی رہو قیامت تے صحیح دی گرمائے تا گورا دی غربت تا گورا سورلے نشتا 200 میل تا گورا اوبن نشتا سہارا تا گورا سپر پاور تا گورا سنگرے خبردار چې ویلار نشي ویل کنه سبق وی سوزر ورته پیش کا سو کوت عذر پیش کا لا تنفروا فی الحر وی موزے گرمائے کے قلت ورتوایا نار جہنم چ اور د جہنم شدو دا دیر جاتے حرن د گرمائے په اعتبار نو دې گرمائے نه خوزان بچ کے خو پس منظر کې د جہنم گرمی اور پسرا روانه ده دې نه خوزان بچ کے ها د دې خو بیا په سیلسیس او په فارنهایت باندې سب میئرمنٹ کیږي داغه خور میئرمنٹ نه کیږي قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون کاش خبر باندې دوی پوي دي فليضحكوا قليلا پس دوی به خاندل وليبكوا كثيرا او بجار دير جزاء بما كانوا يكسبون دا بل دا عمل چې دوی لګیاو کم کسب کولو فإن رجاك الله کچرت واپس کړ الله تعالی او پیغمبر الى طائفه منهم يودل دوی ته فاستاذن کل الخروج ار دین بعد ویتا تا درخواست لکو اجازت غخت دوتو جہاد پارا نو چی تبوک کی در سر لالنا چی سخ جنگو در دین بعد تابان بل مشکل جنگ نرازی در دین زیاد مشکل جنگ بلکہ دلتا خوچ خدای فتح در کی نور آتومیٹکلی سرنڈر کی گی نور خوچ تکم طرف تروان شی نو تبل اصل می لرے او غیب حال تر خطر کرے جنہ جی صحیح توبہ مونگا تسلیم شو صحیح نو صاحب آسان کار دے پیغمبر ته الله تعالی ہوئے چې دینه بعد آسان مهمونه دي بس تش غنیمتونه دي څه دي تش غنیمتونه داخله برازي څه کوي ته پته ده چې به تش غنیمتونه نه کو بیا خپل نمونه لیکي شهیدانو کو بیا نوم لیکي او پیغمبر صلی الله تعالی بیا وګورئ دای نه شامل ځان سره فَإِنِ اسْتَأْذَنَ فَاسْتَأْذِنُوكَ ادیتان اجازت غواړي تل خروج د وتو د جنگ د پاره فقل تورتوایا چې لن تخرجوا معیا موزه من سره کلام ابدا کلام ولن تقاتلوا هرگز جنگ مکوي معیا زما عمل ګرځیا کې عدوان دې یو دشمن سره ولی انکم رضیتم تاسو خوشاله شئ وای خوشی وای بالقعود پناست پکورونو کې اول مره پړم بکر غزوه تبوک کې غزوه تبوک کې پناست خوشاله وای مونږه مرله دیګلو اوس کې آسان کار نه زمونږه مخکې تکبیر الله اکبر تکبیر صحیح اوس په کابل ته نه وتل دي آسان کار دی اوس خو یې دي ها البته بیٹھول کیا خلک څنګه ها چې بلا سالنګ باندې رشیا ولا لاله نو کابل ته بیا ټول تیار څنګه ته بیا جنگ نه کنه په جنگو بیا هو چې ضرور نه بس ضرور نه ده بس شي باندې قبضه وکړه نو ایون هغه اشتراکیان څوک اشویان یعنی نو خلقیان هغه بیا تکبیر او کنه پټکی وره تکبیر او سیو د موز وخت موز دا مثلا ټول لطیفه معلومه دي خلقیان او مجاهدین تبعوي سبب د موز او موز پر ریکارډ برابر وګړه چې ګنځه د وخت ډېر بل فهم صحیح موږ په معنا سره خطا شوی نه دي تا دا چې ریپورت درکړی او غلط دی د طالبان څوک د یو څه د مازګر دی منځره
مازدیګر لمونځ کوو نو صاحب دوی د کوټ د مازدیګر د ماښام کې دواړه وکړه انکم رضیتم بالقعود تاسو خوشی وی پناست پڑھوں بکر فقودون اسناست و سیمال خالفین درستو پاتے کی تم کو خلق سرا صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو یہ بالکل ځان سره په مستقبل کی جنگ ته نه پریدي صحیح ځکه د دې غیرت معلوم شو د دې ایمان او اخلاص معلوم شو اوس په نیکس جنگ کې کدی تاسو راځي نو که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت او که جنگ سخت شو چرتا نو دا منافق به کافر سره عمل کوي نو تر پاره یو بل مصیبت دی په دواړو صورتونو ده خنه ده یعنی که جنگ ته ګټي نو د تول غنیمت مستقبل شي دغه به غیرتی کړی ده صحیح او که جنگ کې تابع تکلیف راغی نو دا خبيث بیا دی کافر سره وځي لہذا دې ځان سره مبوزا دا اوزدی منافقانو سرپنچو سوک عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا لیڈر سوکو دیر خبیث سڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہوئی وردا سوئی وردا رئیس المنافقین خدا غزویر داغنو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دیر مخلص صحابی دے دیر مخلص صحابی دے پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے و صدق عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا دی دمر مسلسل منافقت نبات چکل مردارے دا نزوی تاوی بچیا یو دو وصیتونه وی دی وای بابا سره خیر کار خو د عمر کې کله نه خو سو وصیتونه وی وای زما خو پلارن ځکه صحابي خو صحابي زما خو پلارن نه تاسو سره خیر کار په عمر کې کله نه نو وی داسې به وکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې مال د کفن کول لپاره خپل یو قمیص راکړي یعنی مال لپاره کفن ماخلا ما کفن پسې کېګا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قمیص کې عقیده داوا چې خپل عمل خو نشته هي چې دا کمیس وای بچ کی صحیح دا کمیس وای بچ کی وی خجی وبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ډیر دردولې ممکن نه چې ازما د جنازې کولو انکار وکړي زما د جنازې کولو انکار وکړي نو ته ورته لګ منت زاری وکړي چې زما جنازه وکړي نو دا عقیده وا چې پیغمبر باندې جنازه وکړي نه بدم جنت حالانکه دا څه خدای څخه کوي ته به ډیر کېږي د مولا په جنازه نه انا به د پیغمبر په کمیز باندې ډیر کېږي ته به ډیر کېږي په خپل کردار او په خپل عقیده باندې تا عقیده کافر ده صحیح او ته ټیک ته بابا زما په خاصه خاصه فائدہ خوشته نه خو چې ته وای نو ازو ته خاصه فائدہ شته نه خو چې ته وای نه پته چې پیغمبر اسلام به منی کنه به منی ځکه هغه فطری طور وی ډېر رحم دل سره پیغمبر اسلام ډېر رحم دل سره نو دې راغی چې پلار مردار شه ویجی بابا مې او دوه وصیتونه کړی دي نو خپل مې هم نه جوړیږي ځکه وی تا ته ما معلوم دی او زما پلار ما ته معلوم دی نو زما خپل باندې هم ناراضي ډېر حیادار سره چې نو نامناسب خبره په خپل راضي نه دې غریب شهر په نامناسب خبره چرته وړي نثار احمد ته کول غواړي ها صحیح نرد ضمیر دل د دن نزور ورکړي چې دا خبره صحیح نو دې غریب داس یو لوی چې امرالي نثار احمد دې اوس کیو د چنه پس نام داس یې غب شپ لګیو نثار احمد غریب په فکر کې چې پته نشته فرید خان بسنګ راغلی ته ډېر وخت یې کوي کله خو دې داسې وخت نه راغلی نه ډېر وخت یې کړی دی څه خبره هم نه کوي چې غب شپ لګي فلا اوس فرید خان خو نه شي جوړول چې دا خبره وکم څنګه چې دا خبره وکم څنګه ځکه حیادارای سره رانیولې نو دا حضرت عبد الله دا ډېر حیادار صحابي نو دې حیادارای رانیولې چې پیغمبر اوس لا کله نو خبر د پلان د کردار نه بیا هم زماده لپاره یو ایکسکیوز وو چې خجی ته داسې هم کړو او روکې کا صحیح خود اصلا واقف وو بلکې غزوه بني مستلق کې چې د خبيث حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تهمت لګو مشهور واقعه ده واقعه په ویلې مولا یو ځل بیا وایي ان شاء الله نو واقعه په کې حضرت عائشہ باندې تهمت لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړل چې دا خو انتها ده در چاپ یعنی چاپ خانه می باندې یا چاپ نور باندې یا چا خور باندې یا چا مور باندې الزام لګول دا مرد خالص او بیا کومه خزه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ټول امت مور د پیغمبر علیہ السلام بیبي د ابوبکر لور رضی الله تعالی عنها صحیح پیغمبر اسلام جوړ حضرت ابوبکر هم جوړ ام رومان د عائشہ مور دا هغه غریب ټول صحابه غریبانان ټینشن کیو چې پیغمبر ټینشن کیو ها نو ټول صحابه ټینشن ټول امت جوړل چې دا خو ذلیل کار دی دا ډېر ذلیل کار دی او دې خبيث بیا پکې لا نور خبروم زیاته کړه وی دا ذلیلان راغلي د مکینه پیغمبر اسلام ته راغملګر دي ذلیلان وي دا ذلیلان راغلي دي په موږ یو جن تنگ کړه دي دې کار څه چې دې جنگ نه واپس شو دا ذلیلان د مدینه نه وبس
موږ خو معزز خلکو دا چرته نه خواران رال صحیح په مصیبت اخته کړی ټول خلکو سره روانه جوړه ټول خلکو سره دښمنۍ ټول دنیا سره په جنگ چوری صحیح نو پیغمبر اسلام والسلام دا خبر وکړه د قبیله مشر ته وګوره دې سړي زمون متعلق وی دا ذلیلان خلک لا یخرجن الاغض منها الازل انت وی ازل ویلی ځان معزز ګڼل اوس دې زوی ته کې پتاو لګیدا حضرت عبد الله ته نوجوان سره صحیح نوجوان سره د جنگي قافلې په لومبني ګروپ کې کوړه راسیدل چې دا خبر چې زما پلار د پیغمبر اسلام او د غره ملګرو متعلق دا خبره کړ تورې راواز دروازه کې ولاړو خپل کور دروازه کې چې تاسو کوی ته سکے یا خپل بابا ته غاړي دا غنن کا خلاصون ځکه دغه د زلالت انتها وکړه چې د پیغمبر متعلق دا څه لفظ ویل دي بالکل دا نه اخیرو رسدا صحیح پیغمبر اسلام دا صحابي راوي چې ازوی ولاړ دي تور په لاس باندې بس وکراو رسید اړو تاسو نه کوي بس ورته سره راتلو سره په منډه کې یمړی پیغمبر اسلام صحابي ته تور شاغه ته وای چې پیغمبر د غوړي جمعه تراشه نو بل درغه مسجد چې تراتوې تیږي ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه المنافقون منافقان سڑی والمنافقات منافقات خذے دس پدی سڑی بعضهم من بعض دا خپل میس کې برابر دي ډېر خبر غره د دزړه دل شکنی نه کوي یو خبره دې خبره نه دا خپل میس کې برابر دي یعنی عادتونه یو شان وي ویږي غږ منافق سړیو د منافق او یا کسان اهل مکه گرفتار راوړل نه پدې جنگ کې زما خپل تر درته عباس هم په گرفتار کړه منافق خذ جنگ کې بعضهم من بعض دا پلمس کی برابر دے عادتون یوشن یامرون بالمنکر یامرون بالمنکر دیزان سر ملگری پیدا کی یامرون مانا انجوائے انجوائے ڈائریکم والا ورنکو یو خود جائے منافق چی دے نمبر سر ملگری کی گی دیکھ خیرات دے کہ نمبر دی صحیح مور ځان سره راغلی دا ویږي چې څه په دې رسوله مثل در سره په دې ورسول صحیح الله تعالی منافق به همیشه دا کوي او ځان له دې راغلی اوس یو کمیس پیغمبر ته پړي امرون بالمنکر دا واجب صحیح مشورې ورکوي ورته بالمنکر د ناروا خبرو وينهون عن المعروف امن کوي خلق د خو کار بدل په ځان ته خو کارونو کو پاره طریق خلق منه کوي بدل سره اړه ماتر کې سره کوي کله غزل دي چې اکه دی راغله څه شي نو دا تفناکی بدل شو دو غختل ويقبلون ايديهم ادي تبصات لا تنقل الخير ما کلمه خیر نه کوي نو کچھ وړي دا معلوم دي نص الله ادي خدای کړه کلمه کوئی ویل نه فنسيهم الله تعالی دې امیر کړی دي اډو علیہ السلام څنګه جنازه دا ورته عمر رضی الله عنه الله تعالی باندې دې ير کړی دي الله اګنور کړی دي چلک جنت اسلام نه گو ټو د هیل جنازه وکړه چې قبر وشو الله دې موږ په طریقه دا چې قبر خوا کې بول دیدو سبحان الله المنافقین تاکثر منافقان والفاسقون دا فاسقان دی وعد الله وعد کړی دا الله تعالی المنافقین دا منافقان صدو دا منافق خذو اد کافرانو سره نار جهنم د اور جهنم خالدین فیها چنے شب سیدن کے دیکھی یہ حسبهم دغه اردو د پاره مناسب دی دغه اردو د پاره غافی د معنا مناسب دی ولعنهم الله لعنت کړي دوی له الله تعالی ولهم عذاب مقیم دوی د پاره دایمي عذاب دی مقیم معنا استاد رسول الله شنو مقیم معنا کول دینا بعد داس خبيث صلیبان الذين من قبلكم فشان آکسانو من قبلكم فليسناسنو او کافرانو پیسے وکسنم دمنکم قوتنا اغیسیاب
مضبوط رسی بدن قوت کا اعتبار بانے وَاكْثَرَ الْقَبْرِ ازیاد دبات اعتبار بانے وَأَوْلَا تَنْدُو بِاللَّهِ اعتبار بانے کفر کرو پانداؤ ترسول اللہ نشو پدیالت کی باغیانو وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ تَقُوا بِخَلَاقِ مَقِيمَتِ نمانو دین اولاد دی انما خستمتاتم بخلاقکم او تاسم مزید دی فخپل ایسان یرید اللہ علیکم ادام چوانی اللہ تعالی لکت مزیو چی آکتان کی مستانو دی ملاقی فخپل دنیا وخود قصر اوزروحنا دوی کافرون پدیالت تجدر کافران کے کالذی خاضو پشاند آکا فرانو رواد چاہتنو اقویم درشیو پخولو نارواو اولائک حبتت اعمالهم فی الدنیا دا کسان باطل شوی دی عملون دوی دنیا کی او پا آخرت کی اولائک هم الخاسرون او دا کسان تاوانیان او خساری والو نو چه دا اغی نتیجه دا غدا نستاس نتیجه هم دقا دا چه دا اغی دا نتیجه دا نستاس نتیجه و کافرانو هم بعینهی دا غدا وصل اللہ تعالی دغه خبره خو لګه مبهم وکړه چې دا به سو کې دی زين کې راځي د کافرانو دا سو کې دی نه الله تعالی به تاسو د خپل ځامن کوم نه پدې خو پويږي علم یاتو آیا نظر